بسم الله الرحمن الرحیم. اول خضو چې کوم زموږ مرګري راغلي دي د بهر نه میلمانه هغو ته هرکلی ویم، او بل چې زموږ د کلي انتهایی درانه مشران ځوانان چې راغلي دي هغوی ته اړه د کومې نه هرکلی وایم، او ټول ته په شریکه باندې السلام علیکم. اول بزو دا یو خبره کوم، زما د بابا چې هغه پاک رسېدلی دی تقریبا د کالي پوره کېږي، او دا زما اولنی پروګرام دی په دې حجره کې د هغوی نه بغیر. نو ما وی چې یاره بابا مې لاړو څوک به یې راسره نن ځو، نن چې کم کمی دی هغه زما د کلي مشرانو ځوانانو زما د نور کلو مرګرو چې هغه پوره کو، ستاسو ډیره ډیره شکریا ادا کوم. عزتمندو، نن دا ورځ چې دې ته موږ توره ورځ وایو چې په دې باندې د دنیا یو عظیم لیډره تورسري د هغې قتل شوی، شهادت شوی، او یو بهترین دماغ، یو قابل دماغ زمونږ نه تللی و په دې ورځ باندې. د هغې نقصان نن دا دی چې نن په دې ملک کې سیاست کیږي د غریب په نوم باندې، د ځوانانو په نوم باندې. خو که نن تاسو وګورئ غریب چې دی د هغه داسې حل دی لکه چې بلډوزر پې د پاسه ګرځي. د ځوانانو دا حل دی چې په ټول دنیا کې د ټول نه لوی طاقت زمونږ سره دی د ځوانانو. د هغو دا حل دی چې هغوی دیاړیانې کوي، تعلیمونه یې کړي دي خو نوکریانې نشته دی. که څه قابلیت پکې وي هغه په نشو تماشو کې روان دی، ضایع کېږي. خو موږ د داسې پارټۍ پیروکار یو، او دا لوس کو ستاسو سره که موږ ته موقع میلاویږي او که نه میلاویږي، موږ به انشاءالله د غریب دپاره آواز اوچتو، د ګاډۍ د مزدور دپاره به آواز اوچتو، د زمیندار دپاره به آواز اوچتو، د پښتون دپاره به آواز اوچتو، د غر د مرګرو د ګوجر قام دپاره به آواز اوچتو، او انشاءالله د دې منظرو غوندې ځوانانو دپاره به آواز اوچتو. نن زمونږ د خلک داسې راګیر شوی دی چې یو نوې پارټي راله، هغوی دا خبره کوله چې موږ به خلکو ته انصاف ورکوو. 8 کاله مخکې 10 کاله مخکې زمونږ خلکو به د خپل حق تپوس کوو. د حق تپوس به یې داسې کوو چې په هغه وخت کې چې به یو څیز میلاوېدو عوامو ته، نو عوامو به وی چې دا دوی څه د خپله جبه نه کوي، دا چې دی د حکومت پیسې دي، دا د حکومت فنډ دی، په دې باندې دا کار کیږي. خو په 8 کاله کې زمونږ خلک دومره خراب شو، ذهنونه ولا خراب کړل چې لارې کوڅې ته یې راایستل. لارې کوڅې دا خو په افریقا کې به کېږي، دا خو به چېرته په روانډه کې کېږي. مونږ دومره نران خلک، دومره غیرتي قوم چې د هر قسم سختې مونږ چې دی مقابله کړې ده. نن زمونږ ډېر عزتدار خلک چې دی هغې په دې کې راګیر کړی دی، لاره کوڅه ماتاله کړې ده، لاره کوڅه ماتاله کړې ده. ما دله د ګیس میټر لګولی دی، دا انتهایی ظلم دی، دا انتهایی ظلم دی. او ځکه ظلم دی چې مونږ هغه مونږ څه افریقا نه یو، مونږ سره روانډه او دغه ملکونه والا یو، نه کانګو والا یو. مونږ له ځوانانو ته نوکریانې پکار دي، مونږ ته ښه ښه هسپتالونه پکار دي، مونږ ته فری علاج پکار دی، مونږ ته چې دی د ژوند ازادي پکار ده. دلته نن دې پارټۍ د تره زوی د تره زوی سره دښمني پیدا کړه، خواږه خواږه ملګري دی یو بل نه جدا کړل. مخکې خو سیاست ډېر په دروندوالي به کېدو، نن سبا تش کنزل روان دي. خو مونږ به کنزل نه کوو، خو مونږ به حقیقت وایو. حقیقت سره نن زمونږ د دې علاقې مشري چې ده یو MP ته میلاو شوي ده، 8 کاله نه لګیا دی. تاسو ټول ته پته را چې څومره لوی غټ غل دی. مونږ حقیقت وایو، په چا باندې الزام نه لګوو، او نه دا وایو چې یاره دا سړی دی د غلا پته نه لګي. د غلا پته هر چا ته لګي چې څوک لږ شعور لري، لږ مازغه لري، په دې پوهېږي چې یاره دې سړي غلا کړې ده، دا غټ غل شو.
اوس د د منصوبه دا ده چې په موږ پسې وړوکې غل راوباسي په خاندان کې څوک وړوکې غل کتلی دی هغه راپسې راوباسي او هغه هم خلک په دې باندې جمع کوي چې ما لارې کوڅې تاسو له کړي دي تاسو زما مرسته وکړئ مونږ ته عجیبه د ترقۍ او تصویر ښیي د ترقۍ تصویر مونږ ته دا ښیي چې زه بار بار د لارې کوڅو خبره کوم دا حقیقت دی ما سره بله خبره ځکه نشته دی ځکه چې نن سبا رسیز روان دی چېرې دا لارې کوڅې وشي د ګیس میټر ولګېدو نو تاسو ترقي وکړه اوس د ګیس میټر تاسو خپلې پیسې راخلئ په هغې رجسټریشن کوئ هغه ورکوئ تاسو چې د حکومت ته د هغې ټیکس ورکوئ هر څه ورکوئ او هغه بیا په تاسو باندې احسان راولي چې دا زما پتا احسان دی تعالی ما راسیز درکړو قرونو دا زنځیرونه و مونږه ماتو او دا زنځیرونه چې دی دا د غلامۍ دا به انشاءالله مونږ په دې الیکشن کې ماتو که خیري دا لوس تاسو کوئ چې په دې الیکشن کې به د دې زنځیرونه مونږ ځان خلاصو مونږ په شریکه جنګېږو او دا د یوې طبقې جنګ نه دی دا هم د پښتون جنگ دی هم د ځوانانو جنگ دی هم د غرونو د خلکو جنگ دی که مونږ ټول په یو ځای د دې مقابله ونه کړه نو دا جنگ مونږ بایللی دی بیا او که دا مونږ وبایلو نو صرف یو کس یا دوه کسان به مالداریږي ستاسو حق چې دی هغه به هغه طرف ته روان وي او زمونږ ځوانان چې دا په تعداد کې ډېر لوی دي ډېر زیات دي دا به بغیر نوکریانو نه پاتې کېږي تاسو په خپله ووایئ چې یاره په دې ابوه کې چې دی یا په دې علاقه چې دا ټول علاقه چې را جمع کړي دا تحصیلي بریکوټ او پی کې چې په دې کې به 40 نوکرانې نه ورکړې شوي موږ خو د نوکریانو وږي خلک یو ځکه چې کور ته چې زموږ پیسې راشي ځکه چې مهنګایي راغلې ده چې پیسې نه وي آمدن نه وي نو موږ څنګه ژوند تېرو خیرات خو دې الله په موږ باندې نه غواړي موږ د الله دې وخت نه راولي چې زموږ غریب خلک یا زموږ د اوسط درجې کم طبقه چې ده چې هغو خیرات ته کینی نو موږ له به یو کېدل پکار وي دا یو ډېر لوی تعداد دی نن چې راغلی دی که دا تعداد دا خلک دا قوم دا خپل دوه درې ملګري نور خبر کړي په هغو باندې محنت وکړي نو موږ به د دې عذاب نه موږ خلاص شو انشاءالله زه ستاسو سره دا لوس کوم بار بار ویم که زما په سر ورکولو باندې تاسو ترقي کولی شئ زه به یې ورکوم تاسو له زما په محدود وسایلو کې ستاسو مسلې نه حل کېږي موږ له د دې دپاره حکومت پکار دی او حکومت به صرف او صرف ستاسو په مرسته باندې کېږي موږ ستړي کېدو والا خلک نه یو مونږ به چې دی ټول عمر په دې میدان کې منډې وو جنګونه به کوو ستاسو د حقوقو دپاره خو چې کله طاقت نه وي کله چې تاسو خلکو مونږ په خپله باندې لیږلي نه یو دغه ځای ته نو مونږ ستاسو د حق خبره که مونږ کوو نو په هغې باندې به هلته خلک پوهېږي خو دلته پې څوک نه پوهېږي هلته پکې کسان ناست دي وایي چې یاره مونږ ګیس لګولی دی او زموږ نه د ګیس د کودایه او د پیپونو او د هر څه پیسې اخېستې موږ په پیسو په خپلو ګورئ تاسو چې یو څیز اخلئ په دوکان کې اخلئ په سټور کې اخلئ د هغې قیمت تاسو ورکوئ تاسو ته پته دی چې هغه ډبل شوی دی دا ولې ډبل شوی دی وایي د ملک خزانه خالي ده مونږ چې دی دې له پیسې پکار دي ستاسو نه د ټیکس پیسې اخلي خزانې ته جمع کېږي بیا د دې د پاسه د بهر ملک نه چې دی قرضې راخلي قرضې چې کله راخلي دا د دې دپاره راخلي چې د خلکو مسایل حل کړو نن مونږ ته دوی دا ووایي چې یاره مونږ ته ګیس لګي یو خو مونږ چې دی د ګیس دپاره چې دی مونږ پیسې ورکوو داخلې کوو بیا چې کومه کودایي کېږي په لارو کوڅو کې چې یاره په دې کې ګیس لاړ شي خلکو ته ګیس ولګي د هغې پیسې هم د دوی نه اخلي دا کودایي پیسې هم د دوی نه اخلي د اړیمارو پیسې هم د دوی نه اخلي په نن سبا وخت کې صرف عوام چې دی هغه خرابېږي نور چې کم حکمرانان دي د هغوی جبونه ډکېږي او مونږ مسلمانان یو الحمدلله چې کم سړی غلا کوي مونږ به د هغه خلاف ودرېږو که نه به ودرېږو مونږ ته به ځان هم بد ښکاري مونږ به الله ته هم ګناهګار یو چې څنګه یو سړی غلا کوي او مونږ د هغه شاته ولاړ یو د الله فضل دی الله دې زموږ په ملګرو کې غله نه راولي الله دې زموږ په ملګرو کې خلک نه راولي چې هغه زیاتې وکړي د غریب سره د رور عزیز سره د عاجزانو سره مونږ به انشاءالله د دوی د حقوقو دپاره جنګ کوو د هر حده پورې به مونږ ځو خو الله دې مونږ کمزوري کوي نه خو که وخت ډېر وشو نو مونږ هم انسانان یو زمونږ د ملګري هم انسانان دي دا به کمزوري شي بیا به په علاقه کې څوک راپاسي نه ستاسو د حقوقو خبرې به نه کوي نن تاسو وګورئ زمونږ د سوات ځنګلې چې دی کټ کېږي خو په غرونو کې چې کم غریب اوسي هغه خپل ګډه ویزا خپل سروې چې دی هغه غرونو ته نشي بولی وایي ستاسو دپاره چې دی منع ده ستاسو دپاره چې دی پابندي ده
نن چې زمونږ د سواد ښکلي ښکلي ځمکې چې دی هغه په سیکشن 4 کې راځي او هغه چېرته پته نشي چې کم مخلوق ته روانې دي ځکه چې د دې د تپوس څوک نشته دی هغه خلک نن په اقتدار کې دی چې هغو زمینداره چېرته نه ده کړې هغه خلک نن په اقتدار کې دی چې هغوی کاروبار چېرته نه دی کړی هغه خلک په اقتدار کې دی چې هغوی په دې میدان کې ګرځېدل نه دي چې رزق به څنګه ګټي بدن به څنګه سیوا کوي نو هغه به ستاسو د ځنګلو څه حفاظت وکړي هغه به ستاسو د غرونو څنګه حفاظت وکړي هغه به ستاسو د رضوانانو څنګه حفاظت وکړي زمونږ سره دا موقع ده مونږ پاکستان نشو بدلولی مونږ چې دی ښکته پېښور نشو بدلولی خو دومره وس خو زمونږ شته که نه چې مونږ خپل تحصیل بدل کړو مونږ د دې تحصیل د دې خلکو چې تقدیرونه بدل کړو مونږ چې دلته چې دا کم ځوانان ګرځي بغیر ګراونډونو نه دوی ګراونډونه جوړ کړو دوی ته نوکریانې پکار شي دوی نوکریانې ورکړو نو که مونږ منډه وواله او مونږ تکلیفونه لږ په ځان تېر کړل نو انشاءالله مونږ د دې عذاب نه به خلاص شو په لارو کوڅو باندې ترقي نشته زه بیا را خبر کوم په لارو کوڅو باندې ترقي نشته دی ترقي په دې ده چې زمونږ کور ته آمدن راشي ترقي په دې ده چې دلته فیکټرانې جوړې شي ترقی په دې چې دلته غریب سړی چې هغه هم په پټو کې کار کوي هم زمینداره کوي او هم په فیکټرانو کې کار کوي چې خپل کور ته رزق راوړي شي نن تعلیم چې دی هغه په پیسو باندې دی کم کالجونو کې چې ګورنمنت کالجونو ول چې باغی کې با تعلیم فری کېدو نن به تاسو فیس ورکوي تاسو به تعلیم واخلئ د کم چا چې وس کېږي به والي چې چا وس نه کېږي هغه به څه کوي نو په مونږ باندې یو ډېر تور وخت را روان دی زمونږ نه ټیم تلې نه دی اوس هم چې مونږ راویښ شو او مونږ د خپل قام تپوس کوو نو موږ انشاءالله ځلېدلی قام راښکاره کېږو په ډېر نږدې ورځو کې خو په دې کې به ستاسو مرسته پکار وي زه بار بار وایم دا یوازې زما کار نه دی زما مټې جوړې شئ زما وزرې جوړې شئ چې زه تاسو ته دا ترقي درکړم ما د روسه پورې داسې یو کار نه دی کړی چې ما چاله تکلیف ورکړي دې خلکو د خلکو وینې وڅکلې دې خلکو د خلکو بېعزتیانې وکړلې مونږ خو د الله د عذاب نه یریږو مونږ خو د خلکو د بدعاګانو نه یریږو او دا خلک زمونږ د خلکو سره لبې کوي بېعزته کوي خپل ځای ته یې راغواړي بېعزته کوي زه د دومره نران خلک نه دی زه ډېر د نږدې نه پېژنم دوی ما کتلي دي دا ما یرولي دي بار بار مې یرولي دي خو ما ته ستاسو ووټ پکار دی ما ته ستاسو مرسته پکار ده ما ته د دې علاقې ټولې علاقې مرسته پکار ده یو پیره ماله دا مقرره کوي او بیا ګورئ بیا د ستاسو پیریان خلاصېدو سره زه څه طریقې کوم دلته چې د تحصیل ناظم برالو ابه دې سره ایستو خپل نوکر به ایم پی راایستو مونږ د چا نه یریږو نه مونږ له موخه پکار ده بیا به زمونږ به اجازت وي چې ایم پی په لنډاکي باندې په شموزه باندې خپه کېښودی شي که نه شي کېښودلی مونږ ته د قانون پته ده چې خلک به څنګه راګیري دا ظالمان مونږ ته پته ده چې د دې خلکو حقوق به څنګه دوی نه په زور باندې اخلي دوی چې دی اوس اختیارات هم واخیستل د کم بلدیاتي چې کم میر او کم چیرمن راځي د هغه نه اختیارات واخیستل چې دا به د ای سی ډي سی لاندې خو ما درته ووایي که نه موږ به دومره تنګ کړو چې په زور به ستاسو حقوق د دوی نه اخلو مونږ تاسو له به یې درکو په تاسو به داسې نه درشندو ستاسو د بچو د حقوقو جنګ به کوو ستاسو د فصلونو جنګ به کوو ستاسو د ټماټرو ستاسو د شلتالانو د هغې د ریټونو جنګ به مونږ کوو په میډیا به یې راولو په اخبار کې به یې راولو ښکته به زو د هغې دپاره به لګیا یو د پنجاب د زمیندارانو سره چې دی موږ به جنګ کوو که خیري ستاسو دپاره عزتمندو ډېر ټایم ستاسو نه اخلم ځکه چې یو خو یخني ده یو چې دی ټول د ګیس کنیکشنو مسله ده دا زمونږ دلته خاتون خیلو کې هغه پلو کې ښکته ټول چې د ګیس مسله ده او وجه صرف دا ده چې دوی غواړي چې دا خلک مونږ غلامان کو دوی اوس هم کولی شي د ګیس دا مسله خو دا په زور باندې کوي په قص باندې کوي زه د دې مذمت کو چې کم ځای ته ګیس دوی نه ورکوي یا جان بوجھ کر یا په دې باندې چې ما پسې 3 او 4 او 5 کسان را پسې شي ما ته منت زاري وکړي نو زه دوی ته دا اعلان کوم که د نن نه بعد کم ځای د ګیس مسله وه او تاسو هم زویم مونږ ته حل وایې مونږ به راوځو که انجینر راځي کار څوک راځي په زور به یې رانوسو دغلته به کنیکشن یې لګوو خلکو ته به یې لګوو که خیر انشاءالله او دا کم چې خاتون خیلو ته چې کم ګیس تللی دی دا هم دوی نه دی کړی دا دوی چې دی په خپل ذاتي خرچ باندې د خپل جیب په پیسو باندې چې دی دا دوی ځان ته لګولی دی دا د شرم مقام دی د حکومت لپاره د دې نظام لپاره
چې زمونږ د خلکو څومره قربانیانې دي که زمونږ د سواد خلک وګورئ په دهشتګردۍ کې چې دا متاثره شوي دي په سیلاب کې متاثره شوي دي په زلزلو کې متاثره شوي دي که د بجلی بل وي دا واحد ځای دی سواد چې دا 100% ریکوري دی دلته 100% دلته څوک غلا نه کوي 100% ریکوري ده د هغې باوجود زمونږ بلونه بل به دومره ډېر راولي چې بیا به دلته سړی خپله دیاړي قضا کوي خپل کار به پرېږدي خپل مړی به پرېږدي دفتر ته به ځي 3 ورځې به په دفتر کې خوارېږي بیا به 5 ورځې منګوري ته ځي نو 9 ورځې به چې هم ته ټول بل ورکې هم ته غلا نه کې هم په ایماندارۍ سره د ټیکس پیسې ورکې او بیا هم سره دا زیاتې کوي دا ډېر لوی سازش دی خو موږ به د دې نه ځان خلاصو او موږ په دې باندې خلاصېږو چې د خپلې خوښې خلک تاسو راولئ د خپلې مرضۍ خلک راولئ ځانه نوکر راولئ چې د هغه نه کار وباسئ دا بادشاه ته دا فرعون دا د ځانه فرعونان راخ کړي دي د دې نظام به انشاءالله موږ د دې خلاف به موږ جنګ کوو او الله تعالی دې موږ له په دې کې کامیابي راکړي ځکه که دا سیسټم داسې روان وي نو موږ به ډېر شاته پاتې شو عزتمندو زه ډېر مشکور یم ستاسو چې تاسو دلته رالی ماله مو یو ډېر لویه حوصله راکړه په دې ټیم کې موږ سره د اوبو پیپ نشته زموږ سره سیمټ نشته زموږ سره چې دې خبره داسې هیڅ کار نشته دی خو دا تاسو چې نن راغلی دا یو ډېر لوی عزت دی دا چې کم زموږ مقصد دی کم زموږ جدوجهد دی انشاءالله دا به دې له هوا ورکوي او د نن نه پورې چې ما څومره تیز کار کړی دی د نن نه بعد به زه په 4 خپو باندې ګرځم زه به منډه وامه زه به ځان ستړی کوم او انشاءالله ستاسو حقوق ستاسو جنګ دا به په خپله باندې کوم او تاسو له به خوشحالي ستاسو کورونو ته انشاءالله زه راولم که خیري په آخره کې زه خپلې خبرې ختموم او په دې یو شعر دنه اجازت اخلم چې لږ په تله د غیرت باندې مې تول کوي لږ په تله د غیرت باندې مې تول کوي که پوره هم بیا مې مشر د خپل قام کوي ډېره مننه ډېره شکریه